د تلبیې د وینا سره محرم شوې د احرام چې څومره پابندیانې دي هغه درباندې لاغو شوې د دې تلبیې نه وړاندې د حیثیت جوړاو او د تلبیې نه پس د حیثیت جوړا شو علماء کرام وایي چې تلبیه د حج او د عمرې کې د داخلېدو لپاره داسې ده لکه په مونځ کې د داخلېدو لپاره تکبیر تحریمه یو مسلمان چې مونځ کوي که نه اول ورغوټه وسپاري بیا راشي استنجا وکړي بیا راشي چالاندام وکړي څو خبرې شوې درې بیا څلورم نمبر کې راشي قبلې د مخې ووریږي څو خبرې شوې څلور او بیا په دې زړه کې نیت وکړي چې یا الله د مازدیګر یا د ماښام مونځ کوم څو شوې پنځه خو په دې زړه کې چې د نیت هم وکړو نو هم مونځ کې دا داخل شوی نه دی د لمانځه پابندیانې وي نه وي راغلي د لمانځه پابندي به راځي په څه سره تکبیر تحریمه سره چې څنګه وي الله اکبر د الله اکبر د وینا سره د دې حیثیت جوړه شو د مونځ پابندیانې ورباندې راغلو ډېر کارونه چې د لمانځه نه وړاندې ورباندې حلال وو اوس باندې حرام تقرنګي په حرام کې دا پنځه کارونه چې دا ذکر کړه دا د دې موږ تیاری په شان دی او اخرنۍ خبره تلبیه دا داسې نه کړه تکبیر تحریمه په شان په دې سره وایي راځي چې تلبیه نه ویلي سر پټولی شي مخ پټولی شي بوټان پټولی شي جورابي پټولی شي نخونه پټولی شي بریز خریدلی شي خوشبو لګولی شي خو چې څنګه تربیه وکړو که نه د تربیې څخه دا ټول اصولونه حرام شو تربیه د تلبیې مسنونه طریقه او مسنون الفاظ سری هغه داري لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لا مفهوم الطريقة بتلبیه حقیقت هغه داري چې لکه څنګه په سکول هر سکول کې ساعت کې حاضري لګي کالجونو کې حاضري لګي په فوجونو پولیس ادارو کې حاضري لګي او بیا د هر ادارې د حاضرۍ د لګېدو لپاره خپل الفاظ مقرر کړي نو دغه تلبیه د عمره کوونکي او د حج کوونکي مسلمان د الله په در کې د حاضرۍ د لګېدو الفاظ دي او د دې لفظي معنا مطلب دا دی لبیک اللهم لبیک معنی دا ده حاضر یم ای زما ربا لبیک زه حاضر یم
لبيك لا شريك لك لبيك زحاجريا لا شريك لك فذات وصفات الإسلام الشريك إيشان لبيك أو زحاجريا إن الحمد أو سدد خبر القرار قوما في حمد والنعمة نعمتنا والملك وباسعي أغسان إن الحمد والنعمة لك والملك دنیا کی چھ سمرا حمد لکی دا حقیقت دا اللہ حقیقی بادشاہی دا اللہ ہر نعمت چھ دا اللہ ہر مخلوق دا ملاوی چھ دا عرفہ دا اللہ دا عرفہ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك چې هر څومره نیت دې په زړه کې کړي چې تر څو تلبیه نی ویلې احرام دې نامکمل دي یو دویمه ده چې کم سے کم یو ځلې دا تلبیه دومره په زوره ویل چې ته د خپلې تلبیې د الفاظ او اواز په خپله واورې دا فرض ده تلبیه دومره په زوره ویل کم از کم یو ځل چې ته د خپلې تلبیې د الفاظ او اواز په خپله باندې واورې دا فرض ده بیا د نارینه د تربیه په زور ویل مستحب دي او د زنانه د تربیه په پټه ویل مستحب دي او د تربیه د وینا طریقه دا ده چې کله دې تربیه شروع کړه نو په یو ځل به اکتفا نه کوي اور روز پر اکتفا کی کم سے کم دری ضربی مسلسل آوائی یہ ضروری ہوا بیا بھی ہوا بیا بھی ہوا اور مستحب طریقہ دادا چی دری ضربی تلبیہ ہوئی یا آخر کی پر سلورم زربانی دو شریف ہوا اور د تربیه په حالت کې الله جل مجلاله د تربیه وینو کې حاجی او د عمر قوم کی دعاګانې الله با قبلې نو درې ځلې تربیه او سلام ځلې ورسې دغه شریف وي بیا دعا یو ضرورت درې منټې 2 منټې 3 منټې بیا دې چې کله تربیه تازه کړه درې سره یو بیا یې ضرور بیا ورسې دعاګانې او علماء کرام دي چې د احادیث پر راځي چې د فرائض و بعد د فرائض بعد د محرم مسلمان دكون بهترين سبق بهترين وظيفة بهترين ذكر على تربية او سمرة كم مسلمان فحد وحضرته تربية زيادة أغم بدد حج أو عمر وزنيري أجل صحابي زيادة او تربیه انفرادی عمل دی دا اجتماعی عمل ندی اکثر بطر سبور دا طول خبری بدر مخیل رشد حاجیان بیغم اگر شبی لگئی خلوقت بکی تربیه شروع دی نیویو بسی شروع یلو ستمین دریوی عرصری جدی آغا بسی یا طول خلق گری نداسی نا بس هر حدیثان سره کار دی
تصویر به ورسره او د ځان سره تربیه وي چې څومره د تربیه زیاته وي او د ګټه زیاته وي مزدوري به زیاته اجر به زیاته کمه زنانه چې د حج او د عمرې احرام یې تړلی وي او بیماره ده مور ورباندې حرام دی تلاوت ورباندې حرام دی جمعه ته داخلېدل ورباندې حرام دی لیکن دغه زنانه چې په بیمارۍ کې د حج او د عمرې احرام تړلی دی تلبیه به وکړي او حدیث کې راځي چې مسلمان تلبیه وکړي نو د دې د تلبیې سمجیر چاپیره شرقاً غرباً شمالاً جنوباً دا ټول مخلوقات د دې د تلبیې سره تلبیه وکړي او دغه مخلوقات به د قیامت په ورځ باندې بیا د دې دپاره الله پاک ګواهان هم جوړوي حق خدا دی حق خدا دی چې یو مسلمان یو ځل د عمرې احرام وتړلو که نه نو چې تر څو دا عمره شروع کړې نه ده نو دې یو منټ هم چل نشي پاتې مسلسل دا تلبیه وایي او د توقف نه کوي لیکن موږ کمزوري او الله په دین کې حرج نشته او الله پیغمبر وو الدین یسر دا الله دی رحم د غوره د حدیث پرانه علماء وایي چې مسلسل تلبیه نشي ویلی کنه چې د کوم وخت احرام وتړلو نیت یې وکړلو کنه یو ځل دوه ځله درې ځله لس ځله شل ځله تلبیه ووایه اوله خو ځان خسته نه یې بیا دا سفر د حرم پورې د رسېدو دا سفر یا به د شپږو ګنټو یا به د یوه ګنټو یا به د لسو ګنټو نو د لسو ګنټو په دې سفر کې چې کله هم در باندې یو نوی مور راځي یو نوی حالت در باندې راځي نو تلبیه را تازه کوه څه را تازه کوه څنګه ایرپورټ کې ناست او نیت دی او تلبیه دی او घंटा یعنی با घंटा دو घंटे ته انتظار کې ناست دی اعلان مشکل وګړي چې جهاز تیار دی او تاسو اوس را رواني ګلې جوړې نو موږ په خپل هم دا وینو او تاسو چې کوم ظالمان ګری یعنی ټول دې لګدې دي چې کوم یو یو بیا په دغه وخت کې د حاجیانو صاحبانو تلبیه ملبیه یې بیا یو د دې لالچ چې مخکې ځان ورسوم چې مخکې ځان ورسوم چې 300 حاجیان دي یو کم 300 ناس دي یو پاتې دي به اجازه نشي نو که مخکې لارې هلته ډېر ناس دي نیاز د ناس یې دلته او دا موږ د بیګورو کوم او دا منډه کو زنانې ځان پسې راکوي ګورانې ځان پسې راکاږي نه چې څنګه اعلان وکړو ټیک ده بیګم راغله نیم هم ځان رسوه لیکن تربیه خو د لاسو د خپلو کار نه دی که نه هغه د چا کار دی د خولې کار دی مخکې زه تربیه شو بیا چې کله مین کې روانې او د جهاز په کوړه ورخیږي بیا تلبیه شروع بیا چې په کوړه وربره شو او سیټ باندې کېناستې بیا تلبیه شروع بیا ګنټه شل منټه نیمه ګنټه جهاز ولاړي کړکیانې بندې شي اعلان وشي چې پټې وتړئ سیټونه سم کړئ او جهاز غرارې شروع شي بیا تلبیه شروع بیا بدن مې باندې جهاز روان یو 2-3 منټه چې پوه شو چې جهاز کېږي بیا تلبیه شروع بیا چې کله اعلان وشي چې ایرپورټ رارسېدو والا دی راسم بیا تلبیه شروع دې طریقې سره د حرم ته د رسېدو ټول چې په دې طریقه موږ مسلمان عمل وکړو
نو علماء لیکي الله به داسې شماري لکه 24 ګڼې مسلسل چې دا تلبیه ویلې ده ثواب الله ته رسېږي دا عمري تلبیه چې شروع یې ده نیمګړې به نه پرې مکمل کېږي کم ملګري چې تلبیه وایي ته به په تلبیه د تلبیه په منځ کې ورباندې سره نه اچي او که در باندې وایي شروع نو چې تلبیه دې مکمله کړو بیا به در سره جواب ورکړي د عمري تلبیه شروع کېږي